बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरूत फ़र्ज़ियत सलातिल जुमुअह। د جمعې د لمونځ د فرضیت دپاره شرایط چې کوم دي، لکه په یو سړي باندې د جمعې لمونځ دا چې فرض کېږي نو دې له کوم شرایط دي، کومې خبرې ضروري دي چې دې سړي دپاره دا د جمعې د لمونځ فرضیت دا نافذ کېږي او دته دا حکم متوجه کېږي. صلاة الجمعة تفترض على الذي د جمعې لمونځ فرض کېږي په هغه سړي تتوفر فيه الشروط الآتیه چې هغه سړي کې دا روان شرایط موجود وي. نمبر 8 ان یکون ذکرا چې د نارینه وي، په نارینه باندې د جمعې لمونځ چې دی دا فرض دی. فلا تفترض صلاة الجمعة على المرأة، نه دی فرض د جمعې لمونځ په زنانه باندې. زنانه په کور کې د ماسپښین 4 رکعته فرض لمونځ ادا کوي. زنانه باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی. په ابتدا د اسلام کې خو اجازه تو زنانه به جمعات ته تللې د جمعې لمونځ دپاره د اخترو دپاره، خو وروسته د فتنې په وجه باندې دا حکم چې دی دا ختم شو چې فتنه او فساد پیدا کېږي. په دې وجه باندې زنانه به جمعات ته نه ځي، په کور کې به لمونځ ادا کوي. نو زنانه چې دا دې باندې د جمعې لمونځ نه دی فرض، په سړي فرض دی. دویم ان یکون حرا، چې دی آزاد وي. فلا تفترض علی الرقیق، نه دی فرض د جمعې لمونځ په غلام باندې چې دی د بل غلام دی، مریی دی. اوس زمانې کې خو چونکې غلامان او مریی نشته دی، خو پخوا زمانې کې به غلامان او مریی وو. کافرو نه چې د جنگ په دوران کې خلق ونیسل شول، قیدیان به شول، نو هغه به مال غنیمت او تقسیم به کړي، هغه به د دوه غلامان او مریی وو. نو په مریی او غلام باندې د جمعې لمونځ نه دی فرض، او په آزاد سړي باندې د جمعې لمونځ فرض دی. دریم ان یکون مقیما، چې دی مقیم وي فی مصر، په ښار کې، او فی موضع، یا په داسې ځای کې هو فی حکم المصر، چې هغه ځای د ښار په حکم کې دی. لکه یو سړی مقیم دی، مسافر نه دی، مقیم دی، دی په کوم ځای کې ښار کې دی، ښار کې د جمعې لمونځ کېږي، کلیو کې خو نه کېږي، نو په ښار کې دی، مقیم دی، په ده د جمعې لمونځ فرض دی. یا ښار سره ارد ګرد داسې ځایونه چې هغه د ښار په حکم کې دي، یا لوی هغه کلی چې په هغې کې د جمعې لمونځ جایز دی او د جمعې لمونځ ادا کېږي، په داسې ځای کې نو داسې سړي باندې د جمعې لمونځ فرض دی. هغه سړی چې هغه مسافر دی، فلا تفترض علی المسافر، په مسافر د جمعې لمونځ نه دی فرض. وکذا لا تفترض علی المقیم فی القریة، دغسې یو سړی په بانډو کې پاتې کېږي، په غرونو کې پاتې کېږي چې کوم ځای کې د جمعې لمونځ نه کېږي، نو په ده باندې د جمعې لمونځ نه دی فرض، په ده د ماسپښین لمونځ فرض دی. څلورم ان یکون صحیحا، چې دا سړی تندرست وي، صحتمند وي. فلا تفترض علی المریض، په بیمار باندې د جمعې لمونځ نه دی فرض. سړی دی ناجوړه دی، دی جامع مسجد ته نشي تللی، نو په ده د جمعې لمونځ نه دی فرض. په صحیح سړي تندرست سړي باندې چې کوم د جمعې لمونځ نه جامع مسجد ته تللی شي، نو په داسې سړي باندې د جمعې لمونځ